دا ګوره اوس موږ د خپل زما چې کوم افس دی که نه په پیر پي آی کې RSC پیر پي آی کې او تاسو وینئ چې دا ټول ګیر چاپېره د اوبو سراونډډ لکه ګیر چاپېره ترې اوبه راغې. اصل کې زه 2010 چې کوم فلډ په هغې کې زه فوکل پرسن وم د نوښار نو زما هغه چونکې بیکګراونډ کې هغه ایکسپیرینس شته نو اصل کې داسې کار دی چې اوبه نوښار کې دا بدقسمتي راغله چې یو خو دلته کې د 3 لاک نه سیوا کیوسک اوبو نه سیوا ریله په کابل کې روانه ده او دا ایکسپیکټډ ده چې دا به تقریبا 3 لاک 60 پورې ځي. دویمه خبره دا ده چې هلته کې په تربیله کې پرون تقریبا 2 لاک 3 لاک کیوسک اوبه وې هغه اوس تقریبا 6.5 لاک ته ورسېدی او بیا چې کله دریاسن دا هغه ځای نه راشي نو زموږ دا اوبه ډب کې دا ودرېږي. د دې وجې نه دا بیا په خورېږي او دا ستا د مخکې دی زما دفتر تقریبا ګیر چاپېره او دا د لږ ساعت کې خو زه چې کله راتلم نو دا اوبه نوې سار کې او دا اوس راغی او دا به انکریز کېږي. نو دا یو المیه ده او په نوښار کې چونکې خوړونه ډېر زیات دي او مطلب داسې واړه واړه چینلز دي چې هغه ډېر دریا کابل ته اټیچ دي او هغې په دغه چینلز کې به چونکې پرشر دلته ډېر زیات های دی او سلو شوی اوبه نو دا به دې ته راځي او سیلاب صورتحال چې دی دا فلحال لا ګمبیر دی. ګرانو کتونکو دا د دې تجربه وه چونکې مختلف واقعات دا چې مسلسل کم دا سیلابونه راځي آفتونه راځي نو دا د دې امدادي کارویانې بیا د دې په نګرانۍ کې کېږي او د دې تجرباتو نتیجې هغه به تاسو سره شیر کړي. الله دې رحم